جمعیت علما اسلام په نوم باندې څه خلک دي هغوی د ووټ په ذریعه باندې د خلکو تکفیر کوي چې یاره ووټ د قرآن نه ثابت دی، د قرآن د آیاتونو نه ثابت دی، د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیثو نه ثابت دی، قرآن کې تحریف کوي، حدیثو کې تحریف کوي، او د هغه آیاتونه چې کوم د عام امانت په باره کې دي، شهادت په باره کې دي، هغه آیاتونه راخلي او په ووټ باندې چسپان کوي. او که چا ووټ وانه چاو نو موږ دغه خلکو ته مونځ نه بخو. دا ویډیوګانې راغلي دي په میډیا باندې، خلکو به کتلي. که چا موږ له ووټ رانه کو، علماو له ووټ رانه کو، قبر کې به د ده نه تپوس کېږي. که چا ووټ رانه که دا منافق دی، ولې؟ ځکه چې د په امانت کې خیانت وکړو. اهل د دې امانت چې کوم دي هغه علما کرام دي. دغه رنګې که اوس د مولانا بجلیګر صاحب زوی یو څو ورځې مخکې یو بیان کړی و، که چا مولانا صاحب له ووټ ورنه کو، حافظ صاحب له چا ووټ ورنه کړو، نو دا به جهنم ته ځي، جنت رانه په سترګو هم نشي لیدلی. دغه رنګې نور ډېر داسې بیانونه موږ ګورو چې په هغې کې د امت تکفیر کېږي په دې وجه باندې که چا جمعیت له ووټ ورنه کو، مذهبي خلکو له چا ووټ ورنه کو، دا خلک به جهنم ته ځي. او دا خلک چې کوم دی نو د جهنم د عمل د دوی چې کوم دی سبب دی د جهنم د داخلېدلو. دا خبرې موږ اورو. نو موږ مجبور شولو په دې باندې چې موږ په دې باندې مجلس وکړو، د دې خلکو نه موږ تپوس وکړو چې تاسو ولې په یو غلط نظام باندې، د یهودو ایجاد شده نظام باندې ولې د خلکو تکفیر کوئ او ولې په هغې باندې تاسو خلک کافر کوئ. نو په دغه موضوع باندې موږ دلته مناظرې ته اوس تیار یو. الحمدلله هغوی هم راغلي دي، زموږ ملګري هم راغلي دي. مولوي صاحب اول نمبر خبره دا وکړله چې یاره زه څه تنقیحات کوم او تاسو دغه تنقیحاتو جواب ماله راکړئ. اول نمبر حیات الله مولوي صاحب دا خبره وکړله چې موږ ویلي چې په طرز انتخاب باندې به خبره کېږي، حالانکې په اتفاقي نکاتو کې ورسره موږ د نظام خبره هم لیکلې ده. په دې باندې زموږ اتفاق راغلی دی چې طرز انتخاب او دویم چې کوم دی نو نظام چې جوړیږي، آئین قانون چې جوړیږي، نو هغه په اکثریت باندې جوړیږي. موږ د طرز انتخاب سره سره چې کوم دی موږ د نظام خبره هم کړې وه. دویمه خبره مولوي صاحب دا خبره وکړله چې یو عمل دی یو عقیده ده. عمل او عقیده کې چې کوم دی نو فرق دی. بالکل موږ هم دا منو چې عمل او عقیده کې فرق دی. یو سړی یو عمل کوي او د مشروعیت قایل نه یو هغه عمل ناروا وي، په دې باندې سړی نه کافر کېږي. یو سړی یو د ګناه کار کوي، یو جایز هم ورته وایي، نو په دغه وخت کې د انسان په دغې باندې څه کېږي؟ کافر کېږي. د دواړو کې فرق دی. دریم مولوي صاحب دا خبره وکړله چې تاسو د مشرق نه څه مراد دی؟ مشرق نه مراد زمونږ هغه ملکونه دي چې هغه وایي ځان ته اسلامي ملکونه او رایج پکې جمهوریت دی. دغې نه زمونږ مراد، ځکه دا مقابل د مغربي راغلی دی. نو د مغربي مقابل مغربي چې کله ذکر شي نو عام طور باندې د هغې نه کفري ممالک چې کوم دی اخیستلی کېږي. نو په دې باندې به زموږ د مشرقي نه مراد هغه ممالک چې هغه ځان ته وایي اسلامي ملکونه او په هغې کې څه جمهوریت نافظ وي. او وایي د مروجه جمهوریت نه ستاسو څه مراد دی؟ نو مولوي صاحب د مروجه جمهوریت نه زموږ د رایج الوقت چې کوم نظام دی، کوم د انتخاباتو نظام دی او کوم د قانون د جوړېدلو نظام دی چې حکم بالاکثریت چې په اکثریت سره قانون جوړېږي، د دې نه زموږ دغه جمهوریت مراد دی. پنځمه خبره مولوي صاحب دا وکړله چې پاکستان په دې مشرق کې داخل دی او که نه. موږ ټولو ملکونو خبره کوو، څومره هم چې ځان ته اسلامي ملکونه وایي د هغه ټولو خبره کوو چې په هغې کې موږ صرف د پاکستان خبره نه کوو. پاکستان زموږ ملک دی، پاکستان باندې موږ خفه کېږو. موږ چې دا مناظرې کوو نو دا په دې خاطر باندې کوو. وختي تاسو ته ما ویلي چې زموږ په میشن کې دا لیکلي دي چې د اسلامي نظام دپاره پوره من جدوجهد کرنه. نو دا مناظره چې کوم ده دا هم پوره من جدوجهد دی د اسلامي نظام دپاره. موږ د خپل امت ته دا کوم چې ملت ته دا پیغام ورکو، خپلو مشرانو ته، سیاسیانو ته، نور چې کومې څومره ادارې دي چې تاسو مشران شئ خو دا نظام بدل کړئ. دا د یهودو نظام دی، یهودو دا نظام راوړی دی زموږ ملکونو ته، اسلامي نظام ته یې لاره بنده کړې. تاسو مشران شئ، زموږ د دغې سره څه کار نشته دی. او کومې نظریه باندې چې ملک جوړ شوی دی لا الہ الا الله محمد رسول الله باندې، چې لا الہ الا الله راج الله کا ہوگا، محمد رسول الله رواج محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ہوگا، د دغې دپاره موږ راوتلي او دا مناظره موږ څه کړې ده؟ منعقد کړې ده. بله خبره مولوي صاحب دا وکړله چې کوم کسان په دې کې کار کوي، کوم افراد دي شریک افراد، د هغې څه حکم دی؟ نو مولوي صاحب زه به اول دا خبره وکړم چې تقریبا په دې نظام کې شریک افراد 4 قسمه دي. یو عام خلک دی، دویم چې کوم دی نو هغه پارټیانو والا دي، سیاسي پارټیانو والا. بیا سیاسي پارټیانو والا په 2 قسمه دي. یو هغه دي چې دا مذهبي خلک هغوی ته سیکولر وایي، حالانکې دواړه سیکولر دي زموږ په نسبت باندې. که مذهبي دي هم سیکولر دي، موږ به اوس انشاءالله ثابت کړو. او که دا نورې پارټیانې دي دا هم سیکولر دي. دریم هغه خلک دي چې هغه عام ادارو والا دي، هغه د انتظامیې والا دي، په دې حکومت کې کار کوي، دغه خلک دي. او یو عوام دي. نو د 4 واړو باره کې مولوي صاحب دا خبره په کلاو غوږونو باندې واوره چې عوام موږ حکم نه لګو،
حکم ولې نه لګو چې دا کافر دی؟ موږ څه خوارج نه یو مولوي صاحب چې موږ به، او ستا مطلب هم دا دی چې دې حکم ولګوي چې دا ټول کافر دي او بس خبره ختمه. موږ خوارج نه یو مولوي صاحب. کم افراد عام خلک چې هغه په دې نظام کې داخل دي هغوی غریبانانو ته دا پته هم نشته دی چې دا نظام څنګه دی، هغوی د دې نه دي خبره. خو مولانو ته وایي جنت دی پکې، هغوی مو راشه به جنت دی پکې ووټ واچوي. نو زه په داسې سړي څنګه حکم ولګوم؟ په دې باندې به انشاءالله تعالی موږ وروسته روح الماني او حواله ده تاسو راولئ، هغه به زه پیش کوم په دې باندې چې روح الماني ذکر کوي فلو كان غبيا لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه فإن جهده بعد ذلك حكمنا بكفره. دا روح الماني صفحه نمبر 111 جلد نمبر چې کوم دی نو 5 دی. دی وایي چې یو سړی غبي او هغه ته پته نه وي، په هغه باندې به حکم نه لګي، جاهل باندې حکم نه لګيږي. چې کله هغه په مسله باندې پوه شو بیا نو په عوام خو د منځ لاړ. دویم چې کوم دی عام ادارو والا انتظامیه والا چې کوم دی یا نور سیاسي پارټیانو والا د ستاسو نه علاوه مذهبي خلکو نه علاوه، نو هغوی ته چې تپوس وکړي زموږ ډېرو خلکو سره ناستې پاسې وشولې، یاره دا ووټ څنګه دی؟ یاره مولوي صاحب ګنده نظام دی دا جمهوري نظام، خو څه وکړو بس پکې لګېږي. که مولوي صاحب نه دی تپوس وکړو، مولوي صاحب عبادت دی. انشاءالله هغه حوالې ما سره شته دی، زه به پیش کوم، ستاسو د کتاب نه به پیش کوم چې عبادت ورته ویلی شوی دی. او دا دویمه حواله ده زما سره. دویم وایي وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغرا على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه واستهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. دم د اعتقاد خبره کړې ده مولوي صاحب چې یو سړی اعتقاد لري د یو غلط کار د یو حکم بغیر ما انزل الله د مشروعیت قایلی، نو په دې وخت کې پیدا سړی څه کیږي؟ کافر کیږي. او که یو سړی د مشروعیت نه قایل او عام خلک دي لکه سیاسي پارټیانو والا شول، هغوی غریبانانو ته دا پته نشته دی، دا ځان له یو تحقیق د محققینو کار دی حکم د کفر لګول. موږ د کفر حکم نه لګو ځکه چې هغوی نه باقاعده موږ دا نه اورېدلي دي، نه د دې لپاره کار کړی دی چې په ووټ کې جنت دی. البته که موږ حکم لګو تا خامخا مانه حکم غوښتو، زه خو اول وایم صرف په نظام باندې خبره کوو، انشاءالله بیا به درته زه حکم ولګوم چې کوم خلک د دې حکم لایق دي. بله خبره دا ده مولوي صاحب وایي چې یاره دا په دې کې ټول شامل دي، دا خو به ټول کافران وي. مولوي صاحب په خپله باندې ښه پوهه سړی، هر مرتکب د کافر نه وي، هر مرتکب د کافر نه وي. زه به تا ته وښیم یو سړی به کفر به کوي او کافر به نه وي. ولې؟ موانع التکفیر به تاسو ویلي چې کله موانع التکفیر متحقق شي په دغه صورت کې بیا په دغه سړي باندې د کفر فتوا نه لګېږي. یو د هغې نه جهل دی چې یو سړی جاهل دی، هغه ته پته نشته د ارتکاب د کفر یو کو، په دې باندې دا سړی نه کافر کېږي. دویم چې کوم دی اکراه ده وقلبه مطمئن بالایمان، تا خو قرآن هم دی ویلی دی. او بیا هم چې کوم دی نو مولوي صاحب داسې خبرې ستاسو سره مناسب نه دي، نو جهل شو، عذر شو، دغه رنګې اکراه شوله، دا هغه صورتونه دي چې په دې صورتونو کې کفر چې کوم دی نو دا د کفر فتوا چې کوم دی دا په دغه انسان باندې نه لګېږي، دغه مرتکب باندې. زه اوس راځم ستا چې کومې خبرې جوابونه هغه ما ټول وکړه، زه اوس راځم د جمهوریت د تعارف طرف ته.